السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حق کاروان ګروپ ملګرو څنګه یې؟ ښه صحت هم ښه دی. زه په دې کې د مفتي غلام حسن صاحب نه د میراث د مسلې یو پوښتنه لرم. پوښتنه زما دا ده، یو میت دی، د هغه نه پیسې پاتې شوې 49,48,000 روپۍ. 49,48,000 روپۍ. د هغه یوه زوجه ده، دوه ابن دي او 3 بنات دي. نو ماله د دې لږ جواب راکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ذاکر مولوی صاحب څنګه الله جی تاسو خیر الله دې خوشاله کا. ذاکر مولوی صاحب تاسو دا سوال کړی دی، یو انسان وفات شوی دی، 49,48,000 روپۍ ته پاتې شوي، وارثانو کې دی یوه زوجه ده او 2 زامن دي، 3 لوریانې دي. نو دا تقسیم دا چې ولله موږ تقسیم کو نو څو منې د ښځې رسېږي؟ 1/8 مساوي دی 3/24 سره. نو دا 6,18,500 روپۍ د ښځې څو منو ورسېده. 2 زامن دي او لوریانې دي، نو دوی خپلو کې عصبه وګرځېدل او عصبه هغه وارثانو ته وایي چې ذوی الفروض خپلې حصې والي، باقي نوره څومره ترکه چې پاتې وي هغه دوی بیا تقسیموي. نو تاسو ته پته ده موږ هر یو مسله 24 نه جوړو، نو دلته 3 منګه 24 کې 3 منګه زوجې له ورکړې، باقي 21 پاتې شوي. نو 21 به اوس موږ په دې باندې تقسیمو، په هلکانو له به پکې 2 ورکو، جنکو له به پکې 1 ورکو. نو 21/24/7 هم ځکه راوستو چې 2 هلکان دي، نو دا به په 4 رؤوسو باندې حسابېږي او 3 لوریانې دي، نو دا ټول 9 رؤوس دي. نو 21/24/7 هلک له چې ورکو ضرب 2 ضرب ترکه به ورکو، جنۍ له چې ورکو ضرب 1 ضرب ترکه به ورکو. نو دا چې کله 49,48,000 سره موږ ضرب کړو، نو د هلک کې سره ووتله 12,37,000. 12,37,000 د دې بل هلک او د جنکو ضرب ترکه چې مو ورکړله، نو 6,18,500 د یوې شوې، 6,18,500 د بلې، 6,18,500 د بلې. نو دا ټوټل چې موږ واپس راجمع کړ، نو دا واپس 49,48,000 روپۍ د نه جوړې شوې. نو دا اسانه طریقه وه. دا تاسو ته موږ هغه څه هم درلېږلی دی، هغه هم وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي غلام حسن صاحب مهرباني، جزاک الله. دا مسله خو حل شوه، خو دې کې راته اوس هغه د میت یو زوی وي چې موږ سره خو دا پیسې دي، خو مثال کې د هغه دا 2 زامن دي، 24 لک روپۍ یو اخیستې دي، 24 لک روپۍ بلې اخیستې دي. اوس دا یو کس چې کوم دی، مثال کې د هغه نوم دی یو جمشید نوم دی، د یو خالد نوم دی. هغه جمشید وایي چې زه د خپلو خویندو ته حصه ورکوم، زه د خپلو خویندو ته 24 لک روپو نه حصه ورکوم، خو د هغه بل ورور چې کوم دی خالد، هغه وایي زه یې نه ورکوم. نو مولوي صاحب بیا به دا صورت څنګه جوړېږي؟ نو که دا هم دغه شان راته ولیکئ نو زموږ به په تسلي وشي، بیا به د هغوی ته ورسوو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ذاکر مولوی صاحب دا وضاحت هم پکار دی چې دا مور وفات شوې ده او که دا ژوندۍ ده. که مور ژوندۍ وي نو بیا خو د مور په مال کې هم زیاتی کړی دی، ځکه د ترکې نه دواړو 11,63,000 روپۍ یو زیاتې اخیستې دي، 11,63,000 روپۍ بل زیاتې اخیستې دي. نو دا به اوس په دې ټولو تقسیمېږي، څنګه چې د دې خویندو ته حصه رسېږي داسې د دې مور ده، دا کومه چې زوجه وه نو دا خو د دې د پلار ښځه وه، نو د هغې زوجه وه، د دې مور ده، نو د مور حصه کې هم زیاتی کړی دی. نو دا 11,63,000 روپۍ چې موږ تقسیم کړلې، نو دا 1,45,375 یې د دې هلکانو د مور ورسېدلې، او کومه چې دغه د دې د پلار ښځه ده، او 3,39,208 د یوې خورې ورسېدلې، 3,39,208 د بل، او 3,39,208 د بلې. دا بنات ورته موږ ځکه لیکلي او زوجه چې دا ترکه د میت تقسیمېږي، دوی خو غصب کړی دی، پردی مال یې لکه زیات اخیستی دی. لکه ترکه څوک په زیاتې زبردستۍ سره غصب کړي او دوباره چې بیا میلاو شي نو بیا به هغه ترکه تقسیمېږي. نو دلته دا ترکه 11,63,000 روپۍ د زیاتې اخیستې دي، نو موږ هغه د میت کوم چې د هلکانو پلار دی د هغه ترکه تقسیمو، نو هغه دا 11,63,000 روپۍ پکې
راووتل نو هغه یو ورور ورکوي حصہ ورکوي نو هغه په 1,45,375 د مور شوي کم چې دوی د پلار ښځه وه زوجه وه او داسې د خویندو 3,39,208 دا د دریو خویندو یو دومره حصه رسیږي. نو دغه ترتیب چې دا مسله تاسو ته موږ حل کړله.